عبارت وایلک يعلم أن العلم يطلق على معان أحدها وصول صورة الشيء في الأكل، ثانيها الصورة الحاصلة من الشيء عند الأكل، ثالثها الحاجر عند المدرك، الرابع قبول النفس لتلك الصورة، خامسها الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتن کی پرون خبرې شوې، پنځه خبرې وشوې. اوس اعلم ان العلم يطلق على معاننا، د علم بارک یو څو خبرې کوي. علم منطق دا مقید شی دی او علم دا مطلق دی. پوهیږئ؟ علم نظری دی او که بدیهی دی. نظری دی ته وایي چې سوچ فکر وکړې، هغې نه پس تا ته یو څیز حاصل شي، دی ته نظري وایي. بدیهي دی ته وایي چې سوچ فکر ته پکې حاجت نه وي، نو دی ته وایي بدیهي. اوس علم نظری دی یا بدیهي دی، دې باره کې د حکماو د متکلمینو اختلاف دی. د چا اختلاف دی؟ امام رازی صاحب وایي چې علم بدیهي دی، دا محتاج له تعریف نه دی. هر سړي ته پته لګي چې علم څه ته وایي. د هر یو څیز ځان له علم، د منطق ځان له علم دی. هر سړی به پوهېږي چې چاته به منطقي وی. د نحو ځان له علمي، هر سړی په دې پوهېږي چې چاته به نحوي وی. د صرف ځان له علمي، هر سړی په دې پوهېږي چې د چاته به د مصریتوب ځان له علمي، د زمیندارۍ ځان له الی آخره وقس علی هذا البواخیه. پوهېږي که نه عمرانه؟ ماشاءالله. نو دې کې خو ټینشن تاجت نشته. د سړځای ځان له علمي، د ګرمۍ ځان له، دې کې تعریف ته څه احتیاج نشته. امام غزالی او متکلمین وایي چې دا علم نظری دی. علم څه دی؟ لکه د دې علم پیژندل موقوف دی په نظر او فکر باندې. نو اوس د چا چې رائے دا ده چې علم نظری دی، یعنی علم لا تعریف ته ضرورت شته، نو دی کم بیا اختلاف دی. څوک وایي چې علم متعثر التحدید دی، څوک وایي چې علم ممتنع الحصول دی، او څوک وایي علم ممکن الحصول دی. ممتنع الحصول چاته حاصلېدی نشي، بس ذهن کې راځي نه. څوک وایي ممکن الحصول دی، چې ځان وکړی نو د هغې علم تا ته حاصلېدی شي، د علم تعریف. کم خلق چې وایي چې علم تعریف ممکن الحصول دی، په دې کې بیا اختلاف دی چې متیسر التحدید دی که متعثر التحدید. نو امام غزالی وایي چې علم متعثر التحدید دی. علم تعریف شته خو تعریف ګران دی. تعریف څه دی لکو؟ دا نه چې تعریف شته نه، خو هغه تعریف د علم چې کم دی نو هغه ګران دی. او امام غزالی صاحب چې وایي نو هغه وایي چې علم څه دی لکه متعثر التحدید. خاجي دا خو یو مختصر مسئله شوه چې متکلمین متیسر التحدید ګڼي، امام غزالی متعثر التحدید ګڼي. اوس مسئله څه ده؟ مسئله اصل دا ده د دې نزاعي تمهید نه پس اصل مقصد دا دی چې کم خلق قائلین دي چې د علم تعریف متعثر التحدید دی، تعریف کیږي خو ګران دی، تعریفي خو ګران دی. نو په دغه سلسله کې 14 مذاهب به تاسو په سلم کې وایي. دلته کې د شپږ مشهور ذکر کوي. لومبی وی حصول صورت الشیء فی العقل. حصول اعلم ان العلم یطلق علی معان. وی اعلم ځان په دې خبره پوهه کا. اعلم د امر صيغه ده یا واجب الاستتاری، ان د ضمیر پکې ده چې ان العلم یطلق علی معان، د علم اطلاق قولی شي په یو څو معنی باندې. احدها حصول صورت الشیء فی العقل. تاسو به ګورئ چې کتاب د کتاب سره الفاظ د الفاظو سره ولګي، دا به توجه غواړي. احدها حصول صورت الشیء فی العقل،
وی د علم شپږ تعریفونه دي، په هغې کې یو تعریف چا دا کړی دی چې حاصلېدل د یو څیز د صورت دي فی العقل په ذهن کې، یعنی محض حصول ته علم وی، د حاصلېدو ته علم وی. معنا مصدری حاصلېدل مصدر دی که نه، مصدری معنا ده. د حاصلېدو ته علم وی بذات د هغې خارج کې وجود ضروري نه دی. مثال په طور باندې ما ووی چې سړزي څه ته وي، یو کس ووی چې سړزي په بعضې ملکونو کې د یو موسم نوم دی، او دا چې کله راشي پوهېږې که نه، بیا به ساچې جا البرد والجبات که نه، واسکټې به را پیدا کې، میله کې به ګرځې، کباړ به اخلې. نو د ده سړزي لیدلې نه ده که ویلې ده، بس یو تعریف د ده ذهن کې صرف حاصل شو، نه لیدلې ده نه پې پوره پوهه دی، خو څه شو لکه صرف حاصل شو. نو دکې ته علم وي. دا ذهن کې چې یو څیز صرف محسوس شو او راغې، د ذهن کې حاصلېدو ته څه وي لکه علم وي. مثال په طور باندې ما زید لیدلې نه دی، چا راته ووایي چې په پلانکي کلي کې یو طالب دی او کافیې عبارت ورته په یاد دی، نوم یې څه دی؟ زید. اوس ما ته د زید علم حاصل شو که نه شو؟ صورت مې ولې لیدلی دی، ملاقات مو سره شته، دا نفس حاصلېدل څه دی لکه علم دی. دویم دی ثانیها الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل. اول صرف حصول ته علم وي، اوس صورت ته وي. الصورة الحاصلة هغه صورت چې حاصل شي من الشیء د یو څیز نه عند العقل په عقل کې. متوجه شه لکه وګورئ کتاب خو چونکې تاسو داسې وګڼئ چې د تکملې پته ورې وایي، نو چې یو ځای پکې هم داسې مجهول راغی نو بیا خو نقصان وشو. تاسو به یو لفظ لګوئ، دی خپل کې فرقونه دي، پرې فرقون ځان پوهه کې. الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل، هغه صورت چې حاصل شي، هلکه صورت یاد کو دی که بلکې صورتو کا صرف حصول ای که صرف حصول دی که صورت هم دی. الصورة الحاصلة هغه صورت چې حاصل شي من الشیء د یو څیز نه عند العقل په عقل شریف کې، په مغزو شریفو کې، په دماغو شریفو کې. په خبره راسې که نه چې دماغ یې نو شریف پشي، بوس خو نه شریف کېږي. یو څیز دی، دوه زاړه مثالونه یاد کا. اول کې ما ویلو چې سړزي وه، یو کس د سړزی تپوس وکړ، دوه ته خبره وکړه هغه سړزي لیدلې نه ده، د سړزی په علاقې کې ژوند تېر کړی نه دی. اوس یو کس دی دکه مثال راواله، هغه د سړزی موسم په هغه تېر شو، سړزي ولیده که نه، خو اوس موسم د ګرمۍ دی، نو اوس سړزي شته نشته، خو د ده په ذهن کې مستقل صورت د سړزی راغې که رانغې، که صرف علم و هغه اول کې صرف حصول و، دې کې ورسره صورت هم راغې چې واقعي داسې بګړبېږي او په خبره پوهېږي که نه الی آخره. فالمبارک لمن لم یزوج. نو الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل، هغه صورت چې حاصل شي د یو څیز نه په عقل کې. دویم مثال مې درڅه درکړو د زید که نه. اوس د زید باره کې چا ووایي چې هلکه یو هلک دی کافیه یاده کړې ده، متن یې په یاد ورته یاد دی، ټکار ته وباسي، هلکه نوم یې څه دی؟ زید نوم یې دی. طالب خو چې نوم بوري بیا یې معلومات کوي که نه چې چا کې صفت وي. دی ورپسې لاړ چې هلته وکتل پاکي زید یو سلنډر و، ده ورته وکتل چې ګیسه واقعي تا ته کافیه یاده ده، او ما ته یاده دی، ته شروع که بس الی آخره. نو د اوس زید په خپلو سترګو ولیدو که نه، او د هغه نه چې کوم دی یو صورت هم راواغسته چې برت یې ویښ کې والي دي، سترګې توره کړي دي، په خبره پوهېږي که نه، ږیره اوږده ده لنډه ده، هغه صورت ده راواغستو، د کپرۍ شریفه کې کېښودو. اول کې او دویم کې په فرق پوه شي، هلته کې خو ده لیدلې هم نه و، نو صورت نه و، صرف حصول شوی و چې او یو کس دی و، دوره علم دته حاصل وکړه. چا ورته ویلو چې هلکه تا ته پته شوي چې او لیدلې مې نه ده خو پوه یم، دی کې څه دی؟ دی کې وایي او لیدلې مې هم دی، واقعي چې داسې ده ومو، شکل یې داسې دی، پوزه یې کږه ده، سترګې یې نیغې دي، غوږونه یې غټ دي الی آخره. ټیک شو جي.
دریم صورت الحاضر عند المدرک. دا میرزاید والم دا تعریف غوره کړی دی، دا ډېرو خلکو خوښ شوی دی. خو تاسو ګوره ډومبي صورت کې وجود شته، دویم صورت کې وجود شته نه. ډومبي کې صرف اصول دی، دویم کې صورت دی. اوس وی الحاضر عند المدرک، هغه څیز چې هغه د معلومات حاصلون کې خوا کې موجودی. د عالم خوا کې مدرک عالم شو، د عالم خوا کې جسی لکه موجودی، یعنی صرف وجود شی ته او حضور شی ته علم وي. صرف حصول تم نه وي، صورت حاصله ته هم نه وي، بلکې حضور شی وجود اساس به موجودی. صورت اول څه شو؟ اول خدا و چې د سړزي لیدل هم نه و، اسې وته چوي چې سړزي دغه سي. دویم دا سیوا چې سړزي ولید او د پوه چې دا موسم د واده د کولو نه دی، اثر فراغه کنه. اوس د دویم صورت کې بیا هم سړزي تله و ګرمه کې د علم. د دریم صورت کې الحاضر عند المدرک سړزي دا وایي کنه جامع رپی او چاوته و چې سړزي پیژنې هغه ته دا پاټه 30 چولاله مخ سړزي دا وجولاله وایي کنه. عمران دا موسم براشي دا ته وزو ما په خبره وایي کنه. یو لطیفه سره یاد شوړه راخته نه کړه بس استتیر بشو بي صحیح ده. د کنس حاشیه وکړو وګده د ټایم نشته. نو الحاضر عند المدرک چې بالکل هغه څیز موجودی الکه دواړه حصول مو شو، صورت حاصله مو شو، او حاضر عند المدرک هم شو. دویم صورت د زید د چلکه تا ته چاویلی دی چې زید. نو د دویم صورت کې خدا دی چې اول داو چې تا زید لیدل نه دی، بس اسره د چاوي چې زید یو ولک دی کافیه او تیاد ده او سم ټرار ته وباسي وایي کنه. او دویم چې کوم دی نو هغه خو ته لاړې او دی لیدو خو چې کله رالی نو صورت چې ذهن کې کېناست دغه ته. دریم دا دی چې ته لاړې ور دې وټاکه او زید راووتو، سلام کلام دې ورسره وکړو او ته زید وي او زه زید یم. ما وی چې دا کم پراډولا دی خطی او زم کمال دې سره ما ته کافی یاد شروع یو کړو. اوس هغه شروع کړی ته وته ګوري الحاضر عند المدرک دې ته علم وي، دې ته سوي ما ته اوس د زید علم دی، ما ته اوس د سړزه علم دی. خبره باندې پوه شوې کنه شي په پوي. رابعها قبول النفس لتلك الصوره. سلورم قبل اول د ذهن دی دغه شکل لره. اوس مصیبت دا دی اسنه تلاړ شي اور التکی اطمینان دی ونشي چې دا چې تبل سوکو دا چې تاسو بل سوکو شکل بدل شي یا اس په دوکه ولا چې شکل جوړ کړی په خاجه ته بنیریان حج لته ځان سره مور بوتلې څه شو تا ته بھائی هغه مور ځان سره بوتلې وا حلق کوي کنه ته سر خري چې ځان له سر خرو مور لم په کپره چاړه راخ کړه نو هلته چې تبل غورو نو هغه د خپل رور ملاقات لره صرف د رور سره سلام وکړو، مور سره سلام نه دی کړی، اسې هغه رور ته وکړي د خواږه چې بابا ناست یسم زمونږ د ابې یسم زمونږ د ابې په شان نه دی او دا د مور د غږ دی وته دا خوار نه دی خوا چکه په سره کول کو وایي کې کنه. نو کله کله نفس قبولیت بدل شي بسړي باندې دا هغه چې قبول النفس لتلک الصوره تا ته چې ما وی چې دا سړزي ده او تګړه بیږي او ته چې دا بسړزي نه د دې بسبل نومي نه چې زړه دې اومنله په خبر ورسېدي یو صورت د ذهن تراغه سړزي تیر شو د درې کاله پس ته و چې او داسې حالتو یا مثال تلاړه او تا ته کافیه شروع شو خو ته په دې مطمئن نه چې دا هغه زید دی نو بیا حاضر عند المدرک هم دی کنه صورت حصول مشو او دغه رنگي صورت حاصلم شته حاضر عند المدرک هم دی خو ستا ذهن منل نه دی چې دا هغه زید دی کې دي شي بل چاتم کافیه یادي د خر په ځای می کولل داغلی په خبره پوهیږي د خروله به مخ کې داغ ورکاو د خپل نو بیا به منډه خواله نو اساس به په اور ګرم کو نو خو یخیږي کنه نو ار سړی به خپل خر نیولو نه خپل به ولا زر زر ورکاو نه هغه
نمبر په نمبر تو نو شي چې دا ګرم نه چې خر دیولو داغه پځې داغه خر والا خپل ګرم سی خوړو نه هغه چغه کړه وای شي ناوی کې چې د خر او د سړی تارونه ټچ شي شاټه وکړو منځ کې خوې سره دا کړم وایي کنه نو هغه لور وته وي ځکه نه کار دونه شو دا خو زما په پښې خو نو اسنه چې پردي سپلای کې رخ پاور کړی هغه زید نه یته وی چې کنه دا سیده لکه دا زید دی په خاطر ته یو سړی د شیشه ډېرې کمې وي بونېری وي چې د نای دکان کې وخت سم کړو نو مخامخ ځان کاته کنه چې دا سړی څنګه ماته نه ګوري چې زدا سي کوم دیم داسي کی زه پوره حساب کتاب دی بیا چې تاسو شپږ کال تیر شو د کویدن ونه خواخه ورله دا سامان را لګي کنه بنینو صابوندانه وغیرہ ذالک من الكتب الكثير والمواد الموادعه نه چې ډېر سيزونه راوړل نه د چې تفقي شیشه راوغست چې وی کتل ځان تر سړی سوچ کې لاړه وی قسم په خدای چې دا سړی ما مخ کې لیدل په خدای مې قسم غب کې ماړه وي خلکو خواخه وي چې دا صف شفیق والی دو خو بالکل دا الف دوغه دوی نه ده خبر هغه وی خاخه سړی اسم خلی چنګوي دا ما د نه دکان کې لیدل د حالت وخت سمولګن لیدل وی دا سړی ما د نه دکان کې لیدل نو قبول النفس لتلک سوره وشو غونه شو نو دو اوملا قبول النفس لتلک السوره چې قبول کی ذهن دغه صورت لره اوس وګوره حصول صورت براجم کې اول به حصول کې بیا به یو صورت راولې بیا به هغه حاضرم کې او بیا به ذهن قبول او تسلیمم کې نو سو صفات وغیرہ لو نو چې دا سلور صفات د یو چیز باره کې رال نو هغه علم دی منطق به ته پیژنې هم د منطق یو شکل او خلاصه به مستمزغو کې پرته د منطق کتاب به د مهتی او دا به د منلی چې ز په دې کې پویګم اله به منطقي کېږي که نه منطقي کېږي ته خیال کوه خدا پرور ودنه د مولاتوب نوم لرکي کله چې لږ ډېر لښی چې زه عالم یم نو ستا خیال دی ترقي د ادنا نه اعلی ته روانه ده سات په سات تعریفو چې کوم دی نو څه کوي اوږدوي خامسها پنځم تعریف الاضافة الحاصلة بین العالم والمعلوم علم چې کم دی دا نه د حصول نوم دی نه د صورت نوم دی نه د حاضر عند المدرک نوم دی نه د قبول النفس نوم دی دا خو الاضافة الحاصلة بین العالم والمعلوم د عالم او د معلوم په منځ کې چې کم نسبت دی دغه نسبت ته علم وایي سړیه زه عالم یم مثلا اور دا منطق شی معلوم دی د علم ماته راکړی شوی که نه زما او د په منځ کې یو نسبت دی دا نسبت دی د مطالعې دا مطالعه علم دی دا نسبت دی ما ته په یاد دی حافظه شوه دا علم شو د عالم او د معلوم ستا نحو سره تعلق دی اوس دا نحو ته په کتاب کې ښه وی که اجرا یې ښه کې که ترکیب یې ښه کې وغیره نو دغه د ستا او د هغې نحوې په منځ کې چې کم نسبت دی یا د طالبۍ نسبت دی یا د استادۍ دغې نسبت ته د هغه څیز علم وي نه پوهېږي ما سره ما ته د زید علم دی څنګه علم دی زید زما رور دی دا رورولي د دې زید او زما په منځ کې یو علم دی د نسبت ته علم وي د سره وجود او دغه ته حاجت نشته نو د دې آخري مطلب څه شو یعنی علم نه د حصول نوم دی او نه د اور نه دو بلکې د هغه نسبت نوم دی چې د عالم او د شیء معلوم په منځ کې حقیقت دا دی حقیقت چې علم په دې ټولو سیزونو کې د هیڅ سیز نوم نه دی حقیقت علم نوم دی د حقیقت کې د منشأ انکشاف د څه نوم دی لکه منشأ انکشاف چې د سس په ذریعه باندې بنده ته سیزونه ښکاره کېږي بس دغې ته علم وي ټیک ده که نه د چا په ذریعه په کم سیز په وجه باندې چې سړي ته یو سیز واضح کېږي هغې ته علم وایي یو سیز چې کله تا ته واضح شو بس تا ته د هغې باره کې علم وشو تر څو چې ته منطقي شوی نه یې تا صغرا او کبرا جنګولې نه دي ته منطقي کېږې نه په خبره پوهېږي چې صغرا او کبرا نه نتیجه راوباسې نو بیا به څه شي منطقي بشه که نه
یو ډیره غلطه لطیفه مې مازغو ته راشه خو زه بس روکی کا نو الاضافة الحاصلة بین العالم والمعلوم خجی اوس په دې د ټولو اتفاق دی چې منشأ انکشاف تسوی علم وي علم د سنون دی منشأ انکشاف د څه په ذریعه چې څیزونه واضحه کیږي دغه د څه ویل کا علم وي نو دې کې اوس د ټولو اتفاق دی چې علم دې ته وي چې د څه په ذریعه باندې د اشیاء انکشاف راځي دا اختلاف د علم په تعریف کې نه دی په خبره باندې ونه رسېدی دا اختلاف د علم په تعریف کې نه دا د علم په سبب کې دی چې دا منشأ انکشاف راځي پسو شیز واضح کیږي پسو نو څوک وي د یو څیز علم به ال راځي واضح کیږي به ال چې حصول د صورت شی وشي حصول شي څوک وي چې علم به ال راځي د یو څیز چې تا ته داغه صورت حاصل شي څوک وي چې ال وي چې هغه حاضر عند المدرکی څوک وي چې علم به ال چې قبول النفس تلک صوره وغیرہ ذالک څوک وایي چې نسبت ستا او د هغه شی معلوم په منځ کې نو اصل کې د علم تعریف د ټولو په نظر اتفاقي دی چې یو شی ستا ته واضح شو تا ته د هغه څیز علم وشو تا ته پته ولګېده چې نحوه کې معرب څه ته وایي مبني څه ته وایي معرفه څه ته وایي نکره څه ته وایي نو تا ته د نحوې څه شوې عالم شوې اوس دې کې هیڅ شک نشته چې تا ته نحوه معلومه شو نو دا ته د نحوې علم وي دا کې خو دا کېږي به پسو دا سبب یې څه دی طریقه به یې څه وي په دې کې اختلاف دی نو څوک وایي عالم کېږي به د نحوې علا چې تا ته صرف حصول د نحوې وشي څوک وایي چې نه پوره صورت د معرب او مبني راشي څوک وایي چې معرب او مبني در سره یې او وی یې هم او اجرا یې هم کې تکرار یې هم کې څوک وایي چې اجرا او تکرار یې کې خو دا مازغه دی ووایم چې آو لایق د تو کې جمانه ټیک روانې ورسېدې په خبره او څوک دغه بل خبره کوي اضافت الحاصله نو دا ټول د علم تعریفونه کوي سکه لکه خدا یاد ساته علم د خپل تقسیم اولی په اعتبار سره په دوه قسمه دی په څو قسمه دی په دوه دا هغه تقسیم نه دی چې باسو دا سبق والا تقسیم نه دی تفصیل والا تقسیم دی سلندر علم حضوری او علم حصولی علم حضوری څه ته وایي چې شیء معلوم بذاته د مدرک سره موجودی شیء معلوم د مدرک سره سی لکه موجود علم حضوری دا علم ما سره ټیم حاضری علم ما سره ټیم سی لکه حاضری دې ته علم لکه خارجي مشاهدات وګوره زموږ مخه ته نور سپوږمۍ شپه ورځ دا خارجي مشاهداتو کې مونږ وینو کنه هر ټیم دا علم مونږ سره حاضری کنه کله کله رکیږي هر ټیم چې حاضری دي ته علم حضوری وي علم حضوری وي دې کې مونږ سره کړهو وغیرہ او ټینشن ته نه ورزو علم حضوری په دوه قسمه دی قدیم او حادث علم حضوری قدیم چې کم دی دا د الله علم دی په تمام دنیا باندې الله ته دا علم حاضر و دی او کنه دی هر ټیم کې کله کلی او قدیم دی که حادث دی قدیم دی قدیم څه ته وایي لکه غیر مسبوق بالعدم ته حفیظ الله څه ته وایي بچې غیر مسبوق بالعدم ته څه وایي قدیم آگے چلو اور بل دے علم حضوری حادث لکه د تمام انسانانو علم په خپل ځان باندې د تمام انسانانو علم په خپل ځان باندې نو دا علم حضوری دی هر ټیم دی کنه دی خو حادث دی قدیم نه دی د مخ کې نه نو حادث مطلب دا دی مسبوق بالعدم چې څه زمانه داسې وه چې دا نه و چې مونږ نو پیدا زمونږ دا علم مونږ سره یا چې پیدا م شو نو چې کله ماشومانو مونږ خپې و لاسونه غوږونه پېژندل ورو ورو تا غوږ ته لاس ورسو چې دا غوږ دی پوهېږي که نه وغیره ذالکه صرف غوږ نه الی آخره پوه شو که نه غوږي ته هم څنډه دې را پرانستو علم حصولی دویم قسم شیء معلوم صورت او داغه حقیقت دا چې کلیتاً د مدرک سره موجودی او مدرک ته حاصلی یعنی دغه عالم ته حاصلی دی ته وی علم حصولی علم د یو سیز عالم سره موجود دی او د ته حاصل شوی دی د مخکې نه نو
حاصل کړی دی ځان یې کړولی دی نو دې ته څه ویل لکه علم حصولي څنګه چې هغې کې دوه قسمه داسې دی کې هم دوه قسمه دي علم حصولي په دوه قسمه دی تصور او تصدیق تصور او سبق خیر ان شاء الله الرحمن وایو په سبق باندې څوک پوه شوی